الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وأنا حبيب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طول حضرات شوق و محبت سر درود شریف الولی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه. زما انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، او بالخصوص حضرت مولانا قاری اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، او زما دے والد گرامی مرشد و مشفق شفیق الامت حضرت جی ہزاروی نور اللہ مرقدہ خلیفہ اجل حضرت مولانا فداء اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، او ددے ادارے اکابر او زما مسلمانان رونو، دا ډیر مبارک مجلس دی. دا سے مجالس ہوتا مونږ په دې نیت باندې راځو چې خطابت او بیان مقصود نوي چې صرف د کلام الله د لستو دا ګلونه د دو په محفل کې لږ ساعت کینو، د اهل الله په محفل کې لږ ساعت کینو، صلحاو او د دیندارو په محفل کې کینو. دا داسې محافل دي چې دې معنی د الله رب العزت خاص انوارات او تجلیات نزول کیږي. نو د دې برکته ما ګناهګار ته به هم انشاءالله هغه د انوارات او تجلیاتو څه حصه نصیب شي. دا ډېر پاکیزه محافل دي، دې ته د فرشتو آمد کیږي. دار قرآن عظیم الشان په عنوان سره مجلس ته محفل دی. زه مبارکباد پیش کوم د ماشومانو ته، د دې والدینو ته، او بالخصوص د دې اساتذه کرامو ته چې په دې پرفتن دور کې دننه چې هر طرف نه د کفار او د الحاد یلغار دی، فساق و فجار یلغار دی، او هر طرف نه د حکمرانانو دی طرف نه او د نفاق دی طرف نه مختلف د خلقو دی طرف نه دباؤ نہ باوجود بھی، مشکلات نہ باوجود بھی الحمدللہ سارا و ماخام دے ماشومانو تا چې دا ستاسو ماشومان دی، دی که با یو نیم چردر قاری سے بچی لابن مولانا سے بچی، دغی ماشومانو که با د فوج پاکستان بچی وی، پولیس والو حضراتو بچی بوی، وڈیرگانو بچی بوی، ریڈبان بچی بوی، د غرباو بچی بوی، یو نیم بپکې چرته د مولا قاری سے بچی وی، نو ټول استادو بچی دی.
الحمدللہ دا اساتذہ کرام سارا و ماخام دی د اللہ رب العزت دین خی او د اللہ رب العزت کلام مبارک د دو زړونو ته کوزی مزین کئی. نن سبا کې زما طرف تلک متوجہ شیخ خلق بزی راضی. نن سبا کې تاسو ته معلومه ده چې کوم حالاتو کې مونږ روان یو سخت حالات دي، مشکلات دي، علماء ته ډېر زیات مشکلات دي، اساتذه کرامو ته ډېر زیات مشکلات دي، مدارسو ته مشکلات دي، مساجدو خانقاهانو ته مشکلات دي. د هغې نه باوجود بي دا د الله نیک بندگان چې خپلې وینې هم یې پیش کړي دي، خپل ځانونه یې هم پیش کړي دي، خپل سرونه یې په لاس په تلو کې ایښي دي او تاسو د الله دین ښیي. نه دو سره باډي ګارډان شته، نه دو سره د حکمرانانو سہولیات شته، نه دو سره د ادارو سہولیات شته. زمونږ حکمرانان غسار ماښام صرف په دې خبرې کې لګېدلي دي چې څه طریقې سره به دا مدرسې ختمو، په څه طریقې سره به دا جماعتونه ختمو، په څه طریقې سره به دا خانقاهګانې ختمو چې د الله رب العزت عذاب چې کوم درېدلی دی هغه زر در زره راشي. دا نن چې په دې ملک باندې عذاب نه راځي، نن مونږ محفوظه یو، تاسو محفوظه یې. سار ماښام مونږ ګناهونه کوو، زنا په دې ملک کې عام، شراب په دې ملک کې عام، سودخواری په دې ملک کې عام، فحاشي عریانی په دې ملک کې عام. زما میندې خویندې سر نه څادرې غورځولي دي او په دغسې په دې بازارونو کې ګرځي. دا څومره ګناه خبره ده، څومره سخته خبره ده. هغې نه باوجود بي په موږ باندې عذاب نه راځي، په موږ باندې دا ځمکه نه الټه کېږي. د آقا کریم صلی الله علیه وسلم د سنتونو مونږه مذاق اړاوو، علماو ته مونږه سار ماښام بدې ردي ویو. ټولو کې افضل شی خدا دی. خیر دی که MNA MPA صاحب روډ جوړ نه کنو ایمان ته به د نقصان نه رسی. که روډ جوړ نه شو نو ایمان ته څه نقصان رسی؟ خیر دی که پلازه جوړه نشله هېڅ مسله نشته. خیر دی که ټوبویلې ته له وخت که هېڅ مسله نشته. د هغو احسان منئ. سار ماښام هغو پسې مونږ منډې وو او چې کم بختور خلک په لږې تنخوا کې ستاسو د ماشومانو ته سار او ماښام د الله رب العزت کلام خی او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. آواز رانغی لگو صلی الله. دمره مجمع ناسته ده، عاشقانو مجمع ده او د ربیع الاول میاشت مبارک ده او د آقا کریم صلی الله علیه وسلم حکم دی موږ ته، د الله رب العزت حکم دی. الله رب العزت فرمای چې زما فرشته آقا کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای. اے مومنانو تاسو په آقا کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. نن سبا کې خبکیږم د دین اهمیت نشته زموږ په زړه کې. ډیر عجیب بے خوند غونه کې وخت راغی. دا اوس دا سیاسی جلسه وی، دلته MNA MPA وزیر اعظم صاحب لا نور سو کسان ناس وی، نو دا مجمع به داسې وه. آغا نارې هر یو مخکې کېږي چې زه خپل مشر ته لږ ډېرې نارې ولګومه چې زما د ګلی کار لږ ډېر وکړي. ما له ټرانسفارمر ولګوي، ما له خمبه ولګي، ما له نلکه ولګوي. مونږ چغې وو سار ماښام، خو که دلته مونږ د آقا کریم صلی الله علیه وسلم بیا ووایه صلی الله، بیا ووایه صلی الله، چې دا درود شریف کله مونږ ویو
نو یو ورځ خو د دنیا نه موږ له تلل دي که نه پاتې کېدل دي. بادشاهان هم روان دي، جرنلان هم روان دي، ججان هم روان دي، پیران هم روان دي، مولیان هم روان دي، ځوان بوډا بچې ټول روان دي. که موږ دین سره مینه وکړه، درود شریف سره مینه وکړه، ذکر سره مینه وکړه، نو زموږ قبر به روښانه شي. هغه قبر چې هلته به موږ سره هېڅوک نه ځي، نه به موږ سره پلار ځي، نه به مور ځي، نه به خوږه ښځه ځي، نه به خواږه بچي ځي، نه به هغه زمونږ ملګري چې دنیا کې مونږ هغې لپاره خپل ځان بدلو هغه به هم مونږ سره نه ځي، مونږ سره به خپل اعمال ځي. نو دې لپاره چې کله د آقا کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک راشي نو خو په شوق و ذوق سره درود شریف لولئ. زمونږ دغه کار دی چې مونږ درود شریف نه لولو، ذکر نه کوو، قرآن نه ویو، نو زمونږ د دې زندګۍ څه فایده، زمونږ د دې ناستې پاسته څه فایده. نو دې لپاره زه په دې خوشحالیږم، زمونږ اکابر اسلاف په دې خوشحالیږي چې راشه خپله زندگی بدل کو. مونږ رواجي مولیان نه یو، مونږ هغه خبره به کو چې زه هم په عمل وکړم، تاسو په هم عمل وکئ. مرګ په سر ولاړ دی، اس پته نه لګي څه ټیم فرشته راورسي او مهلت هم نه ورکوي. څومره تاسو ګورئ بعضې خوشبخته داسې دي چې د الله الله ضربونه لګي او فرشتې ته نڅا وباسي، هته پته یې ونه لګي الله څخه ورسي. بعضې داسې خوشنصیبه وي چې په سجدې کې ساه ورکي، بعض داسې خوشنصیبه دي چې قرآن تلاوت کی. شته ډېر مثالونه دي. زمونږ ډېر اکابر طواف په دوران باندې الله ته سپارلی شوي دي، په حتیم شریف کې الله ته په سجده سپارلی شوي دي. او بعض داسې بد نصیبه او بد قسمت ای چې گاډو کې بناستی، کورونو کې بناستی، بد نظریانې به کوي، ټلویزیونې به ګوري، غلطې خبرې به کوي، شراب بسکی، زنا کې به مصروف ای، بے حیا او خلکو په محافلو کې بناستی او په داسې وخت کې ولا مرګ راشي. نو داسې مرګ نه الله تعالی تاسو مونږ ټول محفوظ او ساتي. نو دې لپاره خپل دا بچی دی علماو څخه رالیږئ. تاسو نه دا علما څه غواړي؟ دغه تر نه غواړي چې خپل بچی حافظان کوي، عالمان کوي. سبا چې ستاسو جنازې اوچتېږي نو چې دقه حافظ قرآن بچی تاسو سره په مخه رواني. نن عجیب معیار دی چې کوم د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم تعلیم حاصلی هغه لپاره پاکستان کې الاده قانون دی، او چې کم د انګریزانو تعلیم حاصلی انګریزي لولي هغه لپاره الاده قانون دی زمونږ په ملک کې. لرې مه ځئ، دغه پیښور ستاسو نږدې دی، زمونږ هم زړه درمند دی، خو بیا تر نوم ګیله نه کوو. نه زمونږ قائد حضرت مولانا فرزند صاحب تر نه چرته څه ګیله کړې ده، خو دومره یې ورته ویلي دي ستاسو بچي هم زمونږ بچي دي، د دغې خاورې بچي دي چې کله هغه شهیدان کېږي نو تاسو سره زوم جاړم، او چې کله زما بچي شهیدان کېږي نو زه یوازې جاړم. فرق دومره دی. کینې بچې تاسو کینې کته کینې. په دغه پېښور کې دننه درې څلور پنځه ورځې مخکې څومره عظیمه سانحه وشله. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ترانې په ژبې جاری وي، حدیث مبارکه په مخ کې پراته و، استاد ورته حدیث مبارکه بیانې په غوږونو باندې خوش نصیب و حدیث لګېدله. په دغه دوران یو دماکه وشله، د چا سر الته پروت دی پټکي سمیت، د چارې جسم غوښې ټوکړې پنکو سره ځونډې دي، او د چا لاس کټ دی. عجیبه تماشا وه، خو هغې نه باوجود وي هغه طالبان
د الله الله ضربونه لګي ویډیوګانې راغلي دي او ټول دا وی چې زمونږ استاد یې کم ځای کې دی زمونږ استاد کم ځای کې دی او استاد جاړي چې زما شاګرد کم ځای کې دی دا ټول ادب دا ټول دین خي زمونږ وزیر اعلی نه دی راغلی غوسکه زمونږ وزیر اعظم څخه ټیم نشته نه دی راغلی د قومي سلامتۍ ادارو کانفرنس نه دی رابللی چې راشئ دا د خاورې نه نه دي پیدا د ونو نه نه دي کتار تاو شوي دا هم دقه د قوم بچي دي راشئ دو لپاره موږ د قومي سلامتۍ کانفرنس راوبلو او ټول کینو چې آیا دا ولې د الله محبوبان داسې بې دردۍ سره شهیدان شلو ولې د دوی د جسمونو ټوکړې ټوکړې شلې که اے پی ایس کې دننه بچی شهیدان کېږي هغه هم زما د خاورې بچي دي زما بچی دی زما رونه دی زما میندې خویندې دي زما په زړه درمند دی په مدارسو کې ولا دواګانې شوي دي په هر ځای کې احتجاجونه شوي دي چا چې باغو حمله کړ د هغه د اسلام او د ملک دشمنان دي هغه کافر بېمان او ملحد دي خدا غو هم وایه که نه چې چا دا ماشومان شهیدان کړي دي هغه هم کافران او لعینان دي بس حلقه ونه کې مذمت شو او زمونږ د دې کې پی کې آی جی شرم ولا هم نه راځي شکل یې هم دی منحوس هغه منحوس وي دا وړه مړه خبره ده خیر دی الله دې پتا نه راولي چې کومه رستا بچي ستا په مخ کې داسې پروت دی آی جی صاحب هغې وخت کې به تا نه تپوس کوم چې په تا څه تېرېږي اس مذمتو نشه بس خبر راغله لاړه زمونږ په ټیویانو ټیلیویژنو باندې او چلیدله اتنے طالب علم ہلاک ہو گئے اتنے طالب علم جان بحق ہو گئے او کم چې فاسق فاجر ملحدان منافقان د ملک دشمنان چې ګیرو کې دنه کارټونان جوړ کړي رسول الله مبارک دے سنت و مذاق لوزي اڑاوي هغه سره لیکلي شهیدان دم به مردار شي هغه به شهیدي دم به مردار شي هغه به شهیدي او چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی هغه جا به حق دی هغه هلاک دی دا د انګریزانو ایجنټان دا د یهودو نصارا او غلامان موږ د دوی په خبرو باندې نه خپه کیږو کی دی کنه هغه خوشبخت خوش نصیبه الله سکا خپ خندا خندا او رسیدله فرشتو بولا کم استقبال کړي بچو خپه کېږئ ما 70 کاله وشله اوسه پورې موږ ته د حب الوطنۍ سرټیفیکیټ هم نه دی ملاو شوی د خیره ملا به ورځ شپه بچې به پیدا شي غوږ کې به بانګ نه واخله تر قبر پورې دوا پورې دقه ملا به تاسو سره کړیږي منډې به وي ستاسو د ملکانو د خانانو به سخت سخت خبرې اوري دا مولا دی جی دا دادی جی بیا به مولا سی وی خیر دی کله نه کله به خان سی پوه شي چې دقه خان کله مړ شي نو خپل بچی نږدې نه راځي وی مونږ تیر نه یریږو او دقه مولا صاحب خپل یو څو شاګردانو سره لاړ شي هغه له علم بی شته په معاشره کې داسې کې نشته پوښلې دا حالات دي بیا زمونږ په خپل معاشره کې وګورئ لرې مزه دا سمره چې مونږ ناس یو مونږ خپل ځان ته ولګورو زمونږ هم دوه معیار دي دوه دقه بچي به دغه چې کله مدرسې ته راځي نو په بل شان به او چې دقه په سکول ته ځي نو په بل شان ته به زه سار پنډۍ کې مدرسې ته را روانم نو یو ښه کس پیژني هغه خپل بچی په موټر سایکل روان کړو نو ما د لاس نه داسې راونیسه ما ورته وی مې ډېر ښکلی دی تیار کړ دی وی جی وی سکول ټیم شه کرے جی لے کے بیو ما ورته زبوزا خیر دی مې بل ټیم بده سره ګورم سمې ورته وی رمه دړمن شه چې دقه ماشوم
کله سکول ته ځي نو مور به سار را پاسي اول به علم بی کپڑے به ورته واچي د انګریزانو هغه پینټ پتلون به ورته واچي د عیسایانو هغه نشانی ټای به ورته واچي سر به ولا غوړ کې منګز به وي پرفیوم مرفیوم ټوپیسټ دا هر څه به ولا وکي او پلار به موټر سایکل سٹارټ کړي او دا ماشوم به د لاړ میکاله تعلیم له سکول ته په عزت سره رخصت کی کنینو بس ولا لګولي هغه کې رخصت کی الله دې ټولو حفاظت کی خو چې دغه ماشوم کله مدرسې ته راځي نه مور تپوس کی نه پلار تپوس کی نه موټر سایکل شته نه گاډي شته دغه ماشوم چې ساری استری کړي کپڑے اچولي دې چې کله مدرسې ته راځي نو کله به دا جیب شلی دي کله به لستوڼې شلی دي ولی دا قرآن دمره لا وارث دی دا دین دمره لا وارث دی دا مولیان دمره لا وارث دي هغې نه باوجود هم دا مولیان محب وطن نه دي چې سار ماښام تاسو د الله دین ښئ ستاسو بچو ته دا ښئ چې خپل والدینو قدر کوئ خپل مشرانو قدر کوئ خپل مشرانو خبره اورئ ما ته یو سکول وښیه چې هغې کې دا تربیت ورکړي چې د مور و پلار قدر کوئ ما خو نه دي کتلي او دقه ماشومان چې کوم سکول کې سبق وي زه د سکول مخالف نیم صرف تاسو دا دوغلهپن تاسو ته خیل غواړم ما اوس هم دا واقع زه اکثر بیانوم په زرګونو داسې واقعګانې دي واورئ زما مسلمانانو په جنوبي پنجاب کې دننه په اخباراتو کې دا خبر راغی په سوشل میډیا راغی پرنټ میډیا ټولو میډیاګانو باندې راغی د 13 کالو یو الک مور و پلار والا واده وکړ پلار یې مړ شو بوډۍ مور یې وه 70 سالو او ښځې ورته ویل استاد دا مور د دا تنګول کې ټوخیږي او زه د دې خدمت نشم کولی او ډیر زیات جایداد یو نو هغه ښځې ورته وی د دې مور څه بندوبست وکړه دا مانه نه سنبالیږي او هغه نوجوان یې تیش کې راویسته غصه ولا راویسته هغې بدبخته د باورچی خانې نه چاړه راواغسته تیره غور سره واورئ چرته هغه نه د انګریز تعلیم دمره حاصل کړئ چې سبا له بیا تاسو سره داسې ونه شي اوس نه تله اګاه کوم او ویل درته غواړم مور یې د ویښتو نه ونیسله ګلی ته یې بار کړه او عقل ته یې مرۍ طرف نه الاله کړه او سر یې وله اپله وغورځو دا تعلیم ولا مدرسې ورکړي دي دا تعلیم ولا سکول ورکړي دي زما والد صاحب رحمت الله علیه چې په کوم هسپتال کې داخلو لوی لوی ډاکټران به خدمت لزان مخکې کو علما یو رشو مونږ منه کړیو بیا به نه منه کېدله چې مونږ څه شان له حضرت یو نظر ووینو زما پلار سره جرنل زوینو چا پولیس افسر دی آی جی زوینو بادشاہ زوینو سو وډیره نو پراپټیانې نه وي د یو فقیر پلار فقیر زویو او چې دنیا نه کله رخصتېده نو مسکې مسکې خپل رب څخه لاړ اوسه پورې ورپسې علما او خلک خفه دي او جاړي ولې خلکو ته د الله نوم خیلی دی د خلکو زړونه د الله الله د نوم مبارک انواراتو سره منور کړي دي مزین کړي دي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک سره د خلکو جبو باندې هغه نوم مبارک روان کړي دي درود شریف عام کړي دي نن دا معیار دی په دغه راولپنډۍ اسلام آباد کې دننه ډېرې واقعاګانې داسې دي هغه د دغې خبره مې درته کوله د هسپتال
نو الته یو بل بابو صاحب خان صاحب بچو ورتوی زده کور وزا ټول عمر یې ولا وګټله ځان یې بوډا که بچو ځان له ودونه وکړه او بلډینګونه او محلات یې ځان له په نوم کړ تر نه بابا ته وي زه وي ګیر لګوه دلته نه بابا په زړه خبره واغسته تر دې چې هسپتال ته راورسېد نو هسپتال کې یو نوجوانو هغه حضرت نه ډېر متاثره شه موږ سره میلاو شو یاره ویره ستاسو را والد صاحب خو سم خوش نصیبه دی هر کس وی چې یاره زه ورته وره ډاکټران وي چې یاره یو وي زه وله خدمت کوم بل وي زه وله خدمت کوم او قسم یې وخوړی وي دننه یو بل ارب پتی کس وده دی په بیډ باندې او جاړي او ما ته بار بار وی ډاکټر صاحب 1 کروڑ روپے تله راکوم ته زما بچی شه وی ما څه کوسم جایداد د ستا په نوم کومه هغه ورته وي زما پلار سر شته ما له د 1 کروڑ روپۍ نه دي پکار وی خیر دی زما خدمت به کوې ما سره به یې هر څه به تله راکم که دغه دې کس چې ډاکټر ته منتونه کوي د خپل بچي د مولیانو څخه لیږلې وي تبلیغیانو سره لیږلې وي نو نن به دې داسې کړې ده یو مولا ما ته داسې وښیی ټیک دا کمی کوتاهي به ضرور وي و هغې نه باوجود یو مولا ما ته وښیی چې هغه خپله بوډی مور بوډا پلار د کوره وښکلي چې اوس ستا خدمت نشم کولی شتې څوک او زه تاسو ته په زرګونو خلک ښیم زرګونو چې سکولونه یې پې ویلي دي لوی لوی ډګریانې حاصل کړي دي او اس ورته نه دي حاصل شوي نن مونږ په مال باندې فخر کوو نن مونږ په اولاد باندې فخر کوو که دا مال دمره لوی شی وي زما رونو که دا دمره د عظمت شی وي نو د دواړو کونینو سردار امام الانبیاء دی الله حبیب و محبوب حضور انور صلی الله علیه وسلم چې په کومه تلی باندې به آرام فرماو په کومه بستره باندې به چې آرام فرماو هغه به د کجورو د پاڼو لا د هغې چې کوم بالغ مبارکو هغه به د کجورو د پاڼو د هغې د کور چت د صحابه کرامو د کور چتونه هغه به د کجورو د لرګونه د ونې د لرګونه جوړو نن نه حرام پیژنو نه حلال پیژنو بس دنیا پسې لګېدلی یو دا سوچ له مونږ بیا بی دا مطالبه کوو چې وزیر اعظم صاحب وزیر اعلی صاحب 5 لکو سره هیڅ نه کېږي 2 لکو سره هیڅ نه کېږي 1 روپۍ هم مه ورکوه تا نه یو طالب نه دی غوښتي او یو ملا به روډ ته نه راوځي دومره قربانۍ نه باوجود یو ملا به هم روډ ته نه راوځي یو مور او زما خور زما رور پلار روډ ته به نه راوځي چې زما بچی ولی شهید شه ولی زخمی شه خو ستاسو خو دا حق جوړیږي پیسې مه ورکوئ لږ ورڅخه ورشئ او دنیای کفر ته وښیئ چې څنګه د سکول بچي زمونږ بچي دي داسې د مدرسې بچي هم زمونږ بچي دي خو نه په اسمبلی کې دننه یو بل پاس شوی دی د یهودو نصاراو یو اداره ده AFTF هغه بل په دې دی چې مدرسې کنټرول کوي جماعتونه کنټرول کوي خانقاګانې کنټرول کوي دا مولیان ختم کوي ولی چې دا مولیان چې دي دا زمونږ په ترقۍ کې رکاوټ دي دا لرې کوي د لارې نه انشاءالله دا مولیان به هم دلته وي دا مدرسې به هم دلته وي دا جماعتونه دا خانقاګانې به هم دلته وي د ډېرو په زړه دا ارمان تیر شوی دی مشرف هغه اقتدار لا په صرف په دې خبرې راغی
چې ملک کې به فحاشي عام شي او مدارس به زه ختموم مولیانو ته به سکونه خیل داسې خیل به که به نه به خیل لته به خیلې موږ ته پته اسلام آباد کې پاتې کېږو ټولو معنی تیره شوې ده دا سکونه به داسې کول اقتدار زما دی هغې وخت کې به ورته حضرت صاحب په منبر ناستو دا منبر به ورته ټکاو مشرف صاحب ستا دا سکون عارضی دی ستا دا تکبر عارضی دی که دی تکبر غرور او دی سکون لا دوام وی همیشه پاتې کېدل وو نو نن به د فرعون نام په دنیا کې وو فرعون چې کله وی انا ربکم الاعلی بس د هغه زوال شروع شو او بس فرشتو لري وختونه ونیسو او چې په دریاب کې ولا یو دوا او په ورکړي کته برای ک نو فورن ولا مولیان یاد شله فورن وی آمنا برب موسی و هارون الله رب العزت ورته فرمای الان اوس وخت ختم شوی دی مونږ هم ډیر کتلی دي ډیر لوی لوی خلک کتلی دي ډیرې موږ ته سکونه خیلي ډیرې تنګ کړي وو آخر کار هتیارې ورزول دی راغلي د قمولیانو سره ناستې نه کېږي ډیر به کمزوري یو مونږه د دې بادشاهانو د دې مشرانو به څوک والي وارث وي دوی به امریکې ته ګوري یهودو نصاراو ته به ګوري ملحدینو ته به ګوري مونږه خپل رب العالمین خوږ رب ته ګورو نو هغه مشرف هم راغلی و مدارسو ختمولو لسار ماښام کله به د ختم نبوت قانون ختمولو کوشش به کو کله به د مدرسو ختمولو کوشش کو نو هغې وخت کې ورته هم علما ووی چې جنرل صاحب به کوه نشي کولی دا هغې وخت کې 6,000 مدارس پاکستان کې څو 6,000 او چې کله مشرف د اقتدار نه الګ شو ذلت و رسوایی سره کرسی نه لرې شو او دبئی ته منډه ولګوله وتښتېده نو پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان زیر انتظام د مشرف د تلو نه بعد 13,000 مدارس له سوچ له چې راغلو 6,000 و چې ته سوچ له نن عمران خان صاحب راغلی دی په دغه نیت سره زمونږ ورسره څه ذاتیات نشته ټیک د ریاست مدینه خبرې کی مرحبا منو مونږه د وخت هر بادشاہ ته حق خبره کړې ده او کوبه نه تر نه مونږ یو کپ چیس کلی دی انا د دې روادار یو مونږ دی د هغه اسلاف او د اکابر اولاد یو چې د انګریزانو د یهودو نصاراو په سترګو کې سترګې اچولې خبرې کړې دي خفه کېږئ به نه پارټیانې رستې دي که د مسلم لیگ دی که د پیپل دی که د پی ټي آی دی که د بلې پارټۍ دی پارټیانې رستو ټولو کې مخکې مونږ د آقا کریم صلی الله علیه وسلم غلامان یو که نه یو څوک چې وي یو لاس اوچت کوي زما عمران خان سره ذاتیات نه دي خدا ګیله مې تر نشته چې خبرې ته د ریاست مدینه کوي اوله مطالبه تر نه دا کوم چې د ریاست مدینه چې کوم حکمرانو حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه په ایمان وای دغه په مخ ګیره وکه نه وه هغه به داسې جینکو په محفل کې ناستو هغه به داسې د یهودو نصاراو تابعدارو اے زما مسلمانانو رونو په اسلام آباد په قومي اسمبلی کې دننه بل پاس شوی دی اے پی ټی ایف نه چا پاس کړی دی کم حکومت پاس کړی دی دی حکومت پاس کړی دی د هغې مقصد څه دی چې مدارس به ختمو خپل په کنټرول کې به اخلو مساجد په ختمو
خپل په کنټرول کې به اخلو. په دغه ملک کې دننه زمونږ عمران خان صاحب هم مذمت کړی دی د خاکو، تی بردگان هم کړی دی، قائد جمعیت مولانا فرزند هم کړی دی، او قربان شم د ماتیر محمد نه د ملیشیا وزیر اعظم هم کړی دی. فرق ترته بیانوم. زمونږ وزیر اعظم صاحب مذمت څنګه کړی دی؟ ورته ویلی دی چې زه د فرانس صدر کیمرون نه دا درخواست کوم چې ته د خاکو د معاملې نه شاته شه، او که نه شاته کېږي نو زمونږ ملک کې او اسلامی دنیا کې به انتها پسندی زیاته شي. څه شي به زیات شي؟ انتها پسندی به زیاته شي. او ته بردگان سی چالو کو فوراً خپل سفیر واپس راولېږه، خپل د ملک نه سفیر اوچت که واپس یې ولېږه، او ورته وی خبردار بے شرم و بے غیرتو، اوسه پورې د تی بردگان او د فرانس جنگ روان دی. دمره غکولی شي کنه، سخته خبره. پاقا کریم صلی الله علیه وسلم غیرت خوړل دی، مونږ خپل په لیډرانو غیرت خورو. حضور انور صلی الله علیه وسلم باندې چې چا غیرت اونو خوړه د هغه نه غټ بېایمان او منافق او ملحد څوک نه دی. ماتیر محمد اعلان وکړه که د ازادی اظهار رائے دا مطلب ہوئی چې زبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاکے جوڑوم او پا ملک کے پا دکانونو پا مارکیٹونو پا خمبو پورا پا ملک کے بزل گوم نو ماتیر محمد تا او دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلامانو تا فدایانو تا هم دا ازادی اظہار رائے حق حاصل دے چی دا اعلانو کی چی فرانس تی صدر سمیت چاچے خاکی جوڑی کڑی دی دی اغو سر قلم کول هم ازادی اظہار رائے پہ بنیاد مانے زی اعلان کوم چی نن نباد سوک دی رسول اللہ مبارک خاکی جوڑی گستاخی کی کہ پاکستان کی دیو کو دنیا کی دن ندی اگر ٹول واجب القتل لی دی اغو سر دی تن جدا کول پہ امت مسلمہ مانے فرض دی. پکار داوا عمران خان صاحب تا علتا مزمتو کمونگا تسلیمو مبارک باد راکو غستاری کرسی دی سوری لاندی پہ بحریہ ٹاؤن کے دن ندوہ میں آشت مخ کے سہیل خان نامی ملعون دے اللہ رب العزت پشان کی توہینوں کو دے پیغمبر دعوی اکڑا درے ہفتوں پورے زما سمیت علماء زما سمیت دے سپرین کورٹ دے ہائی کورٹ وکیلان دے تانو چکرے لگولے اگو پرچہ نہ کٹکولا وی برن آڈر دے جے پرچہ با نہ کٹکوائی. پکار غداوا چی دے ریاست مدینہ حکمران اعلان کڑی وی چی سوک دے رسول اللہ مبارک توہین کئی اغلب اقل تواجب سر بے دے تن جدا کو نن سوار لسوا دے رسول اللہ مبارک گستاخان پا جھیلونو کی بندی یو غو پانسی نشا کشوی دے نن دے عمران خان سے ابدا اعلانو کی جس سوک دے رسول اللہ مبارک پشان کی توہین کی او دا سوار لسوا گستاخان سر عام پا چوکون کے وہ لئے انشاءاللہ العزیز زما سمیت در ټول علماء سمیت مونږ بزو او د عمران خان سپلے خپل په سر باندې بیگ دو مونږ به سعادت ګڼو. خدا دې نشي کولی ما نه لیکلې واخلې لیکلې زه دلته مسلمانانو تاسو دلته کده دا اعلانو کجې دا فلانې ګستاخ رسول واجب القتل لې کزه ژوندې ما په سر عام په چوک کې پانسی کوي نشي کولی. کدو دا اعلان کینو امریکا خپه کیږي، کدو دا اعلان کی یورپ خبا کی گی غزو تاسو نوم یو مطالبه کوم دا غشله دی حکمرانانو خبره تاسو ولید رسول الله مبارک سنتونو مذاق اڑاو وای آیا تاسو لمرگ نشتی تاسو با قبر تا نزای
زوم تاسو ننن علی الاعلان دا مطالبه کوم تاسو هم د رسول الله مبارک امتیان یې زوم د رسول الله مبارک امتیم سبا رس په قیامت با تاسو هم د آقا کریم صلی الله علیه وسلم مخ کې پیش کېږئ زه به هم پیش کېږم خفه کېږئ مه دا ګیره د چا سنت دی هغه هم عاشقان دي مولانا صاحب هغه هم عاشقان دي دلته خو پته نشته زموږ پنجاب کې دومره بتۍ لګېدلي نایخانې باندې هم بتۍ لګېدلي نایخانې نه دي دا ګیرې چې خوري په هغې باندې هم بتۍ لګېدلي وي دا هم عاشقان دي په بینکونو باندې چې د سودخوارۍ کار کېږي په هغې باندې هم بتۍ لګولي جنډیانې لګولي بتیانې به وروسته ولګو اول ځان غسم کا کنه نیکبخته اول حلیه غسمه کا د آقا کریم صلی الله علیه وسلم غلام جوړ شه وروستو به بیا نورې خبرې کو بیا به بتۍ زوم تاسو سره ولګوم رسول الله مبارک څخه یو سفیر راغی د کسرا نه دا سفیران څنګه زموږ حکمرانانو څخه راځي داسې یو سفیر راغی او غټې غټې برېتې وې او ګیره یې خریلې وه رسول الله مبارک ورته ووی چې تا د خپل د شکل سره څه کړي دي تا د شکل نه څه جوړ کړي دي هغه ورته مخکې نه وي ما ته زما رب کسرا حکم کړی دی چې برېتې غټې کا او ګیره وخرایا چا ویلی دي زما رب کسرا او حضور انور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي آقا کریم صلی الله علیه وسلم چهره انور د غصې نه سور شو او ورته یې ووی چې ما ته زما رب الله حکم کړی دی چې برېتې کټ کا او ګیره غټه کا برېتې کټ کا او ګیره د چا حکم دی د الله رب العزت حکم دی نه پورې یو بادشاه ما ته د پاکستان وښی چې تاسو ته یې ویلي دي ګیرې کېږي دی تاسو سره مې مینه ده ځکه درته دا خبره کوم تجارت له نیم راغلی پیسو له نیم راغلی ډوډۍ هم مه راکوئ خو زمونږ د فقیرانو دا خبرې واورئ نه موږ د حکمرانانو سره څه ذاتیات دي تاسو یې پویه کوئ ماشاءالله مدرسې ختموئ او نوم ناخلم یو صاحب دغلته نوخار ته یو مندر ته تلیو که نو تلی په حدیث مبارکه کې راځي من تشبه بقوم فهو من چا سره چې دی مشابهتی که نه اقا سره به په آخرت کې بیا انجام کیږي انشاءالله هلته لاړه هغه ګنټي هم ووله هغه لعنتي هغه نشان نه دی د هندوانو هغه یې ول هم دلته وو بیا هغه بوتانو ته هم مخامخ کړ که دقه سدې مدرسې ته راغلی وي او ناس وی مدرسې کې لږ سبق یې ویلی وي او کافرانو ته دا اعلان کړی وي چې الحمدلله پرویز خټک صاحب طالب العلم هم دی ماشاءالله سیاستدان هم دی چې په مخ ګیره وي خېټې پټکې به نه تړو ګیره به وي صحیح به د آقا کریم صلی الله علیه وسلم سنتونو باندې عمل کړی وي څومره به ښایسته ښکارېده نن هندوانو له خوشحالولو لپاره مونږ مندر ته روان یو مرګ نشته دوله دا ټول د پیسو په غرور کې لت پت دي پته به ولګي لکه صرف دا سترګې پټې شي او رسول الله مبارک فرمایي خبره ختموم بس الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت آگاه شئ بہترین او عقلمن انسان سوک دی زمونږ معاشره کې عقلمن انسان هغه دی چې په ولاړې اوبس کې او په کږې خولې انګلیش وي ښه خبره ده انګلیش زده کول پکار دی یا یو ضرورت شی دی او اصل دین دی اصل قرآن دی اصل حدیث مبارکه ده د علماو څخه راتلل دي دلته څومره کسان ناس یې خفه کېږئ مه که زه اوس پاسو ما چې خان صاحب لږ پاسه ماشاءالله خان صاحب د قرآن لږ واوره ما ته موز واوره نه راځي خفه کېږئ مه نه راځي زمونږ پنډۍ کې
سار د موز نه بعد مونږ یاسین شریف یو طالبان فارغ شي زه یاسین ووایم او بابوان چې دي پړه لیکه خلک پړه لیکه خلک چې دي هغه نیمه ګنټې کې هم یاسین نشي ختمولی زمونږ ټول معمولات هغه وخت خراب کی ولې الله رب العزت څخه به نه ځئ قبر ته به نه ځئ چې قرآن سره تاسو داسې بے وفائی کوئ او د پاکستان لوی وکیل اعتزاز احسن نوم اورېدی تاسو لوی بیرسټر دی چې خپله لورې طالبه ملا غو پرېږده یو پاکستاني له هم نه ده ورکړې یهودي له یې ورکړې ده یهودي سره یې واده کړی دی هغه هم چې په ټي وي باندې کینی نو مولیانو ته بدې ردی وي یہ پتھروں کے زمانوں وقت کے دور کے یہ لوگ ہیں یہ اس وقت کے پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں یہ انتہا پسند ہیں او په خپل حالت داري چې سورت اخلاص لستل ولوم ناراضي کم بختلا زمونږ سابقه وزیر داخله رحمان ملک صاحب وزیر داخله د ملک سورت اخلاص ولستل ناراضي لري مزه زمونږ خوږ وزیر اعظم صاحب خاتم النبیین نشي ویلي زمونږ وزیر اعظم صاحب روز قیامت ته روز قیادت وی او بیا خان دی آئی ایم سوری دا نه وی چې استغفر الله العظیم ما نه غلطي وشله آئی ایم سوری مونږ باندې دا زمونږ اعمال دي چې مونږ باندې داسې حکمرانان تاسو له څه شي راکړی دی وزیرانو ستاسو کور ته د اوړو ټوړې راغلی دي روزانه سار ماښام یو خبره درته کوم د اسلام آباد یو ډاکټر صاحب راغی زما ورور ته وی د ریاست مدینه خبره درته کوم د تیرې هفتې راغی ډاکټر په جړا شو وی اے مولانا صاحب آواز اوچت کئ په دې خبرې په پیمز هسپتال کې دننه یو باپرده جنۍ د 18 کالو هغه هلته یو کس څخه ګرځي په برقې کې ده وی پلار زما دننه په کټ باندې یو زما سهاره ده زما پلار دی نور زما هیڅوک نشته بوډا پلار دی مرګ په خولې کې دی خدای لپاره دی بچ کئ مال خیرات را کئ صدقه را کئ که نه زما سره چې څه کوئ زما جسم سره لبې کوئ ما نه کپړې لرې کوئ لرې کئ ما نه برقه لرې کوئ لرې کئ څه کول ما سره غواړئ وکئ و زما پلار بچ کئ د دې جواب به څوک ورکوي بیا وی یو کس راغی ګاډي کې ښځه وه ورسره هغې جینۍ به کتلي چې دا څوک مالداره دی نو لاړ ښه خلک شته لاړ ورته یې ووی لاسونه یې ورته جوخ کړه وی ما سره زما جسم سره چې کمې لبې کوې ته وکړه مخ توری تور کا و دا درته لاس دغه کوم نه حکومت په خزانه کې ماله پیسې شته نه د ام ان اے ام پی ګانو په خزانو کې نه د بیت المال په خزانو کې ولې چې د ټولو باندې مسلط غله دي هېڅ شی نشته زما پلار ما څخه 100 روپۍ دي ډاکټر ما ته لیکلي چې 70,000 دوایانو ضرورت دی ما څخه نشته پیسې نو دې لپاره څه وکړه خدای لپاره او بیا چې ما سره څه کوې ته وکړه نو هغه خوا کې ښځه وه هغې چکپ له رابستې وه ښځې ورته وی ما له هېڅ نه کېږي دومره تکلیف کې نه یم وی ورشه زما د دې لور چې څومره خرچه ده هغه ادا کا هغه د الله بنده نیک لاړ او چې پوره لیسټ یې وکته د 70-80 هزار روپو دوایانې وله واغستې او جینۍ ته یې وی زه ستا پلار یم ته غم مه کوه داسې په زرګونو قصې دي دا مهنګایي په ملک کې دننه چې کومه راغل ده ما مسلمانانو دا یو سوچی سمزی سازش دی دا کرونا مرونه هیڅ شی نشته دا هم یو سازش دی د یهودو نصاراو علماو له او ملیانو له یو بل نه لرې کوي چې دا یو بل نه لرې شي چې موږ خپل مقاصد حاصل کوو نن په اسمبلی کې دننه د اسرائیل تسلیمولو خبرې کیږي نن په اسمبلی کې دننه د آقا کریم صلی الله علیه وسلم
د تحفظ ناموس رسالت بل سره چیړ کیږي. والحمدلله هغه یو څو ملیان شته د سید الله شاه بخاری رحمت الله علیه، د مفتی محمود رحمت الله علیه، د حضرت ہزاروی رحمت الله علیه، هغه فرزندان نن په اسمبلی کې موجود دي چې کله دو بل پس لاس مخکې کی نو دا د آقا کریم صلی الله علیه وسلم غلامان ورته پاسي او لاره ولا ودري. د دې علماو قدر وکړي. نو ما خبره کول، آخري خبره کوم چې آقا کریم صلی الله علیه وسلم وی اوخيار څوک دی؟ یو زمونږ دیونو کې اوخيار دی، غټ غټ پلازو والا دا اوخياران دي، دا اوخياران نه دي. غټو غټو حرامکاریانو والا اوخياران دي، دا اوخياران نه دي. آقا کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اوخيار هغه کس دی چې خپل نفس قابو کی. سی چلو کی دا نفس دی کنه، نفس دا قابو کی، زنا نه ځان بچ کی، سود نه ځان بچ کی، نافرمانیانو نه ځان بچ کی، زنا نه ځان بچ کی، شرابو نه ځان بچ کی، غلا نه ځان بچ کی، او د مرګ نه پس چې کومه زندگی را د هغې تیاری وکړي. عقلمند کس رسول الله مبارک ویدا دی. نو دې لپاره زما وروڼو یو مرګ زړه سره یاد ساتئ، ساتئ به که نه؟ کم کس چې مرګ زړه سره یاد ساتي هغه به د الله محبوب شي. بل سنت دا ګیرې پرېږې دی. ولې خرایې ګیرې؟ څه وجه ده؟ دا ګیره خریل د یهودو نصاراو د قادیانیانو طریقه ده، د محمدیانو طریقه چې هغه ګیره خریدل دي. نن فرانس کې زمونږ د نبی شان کې توهین کیږي. پکار دا وه اوسه پورې د فرانس سفیر د غوږه نیولې وې، روکړې وې چې روکېږه زه فرانس ته. پرون یو څو زمونږ ملګرو په اسلام آباد کې ریاست مدینه پر روډونو باندې مطالبه وکړه چې دا سفیر رک کړئ دلته نه ګستاخ. نو د ریاست مدینه محافظینو په هغو باندې ډزې شروع کړې، په هغو باندې انسوګیز شروع کړه. دا آقا کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت دی، صرف خولې نه خبرې نه کیږي، عمل به پې کوي. عمل الله به تعالی الله عزت راکړي، کنې نو ذلیل او رسوا به ګرځئ. نو یو غو سنتونو باندې عمل وکړئ، دا ګیرې خپلې پرېږدئ. پرېږدئ که نه پرېږدئ؟ په دې حالت کې ځای رسول الله مبارک څخه چې ګیرې نی او نظر شفقت درته نه کوي. ما یو ټوکړه راوړې ده، زما والد صاحب رحمت الله علیه د دې په ذریعه 1 لاکھ نه ډېرو خلکو باندې ګیرې ایښي دي. اعلان یې کړی دی چې یهودو نصاراو د کافرانو د انګریزانو په طریقو باندې لعنت ولېږئ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاخه غلامان شئ. غلامان جوړېدل غواړئ که نه غواړئ؟ او کله نه چې حضرت صاحب رحمت الله علیه دنیا نه لاړ نو زما د ګناهګار په لاسه 3,000 نه ډېرو خلکو ګیرې کېښلې. دا فیصل خالد الله اکبر دا زمونږ ججان دي. یو ملعون 2 کالو نه دا اعلان کیږي چې ګستاخ یم، زه قادیانی یم او جج وینه نه ته نه تا به مونږ با حفاظت بار ولیږو. صرف لږ زما دا خېټه حرامې سره ډکه کا، لږې ډالر یې زما جیب کې ومنډه د ثاقب ناصور په شانې څنګه چې اسیه ملعونه روکه کړې وه. نو چې کله د ججانو قلم حرکت نه کوي نو بیا غازیانو تورې حرکت کوي. الله داسې شیران ساتلی دي. فرانس صدره که ته ډېر پروټوکول کې انشاءالله العزیز ته به د خپل په صدارت په کرسی ناست دی، یو محمدي به الله راولېږي، عقل ته به ستا سر چرې د تن نه جدا کې انشاءالله. دې غلط فهمیانو کې مه اوسئ. موږ نه یریږو چا نه، موږ نه غټ محب وطن څوک نشته، موږ له دې حب الوطنۍ سرټیفیکیټ نه دي پکار. الحمدلله علماو سره مینه ده. د قائد جمعیت د مولانا فضل الرحمن صاحب یو ادنان کارکن یم، د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت یو ادنا غلام یم چې په کمې علاقې په کم طوفان سره ټکراوېدل راغله. دا کابر ناستی. نن دا اعلان کوم خپل مریدانو ته، خپل شاګردانو ته خپ غیرت سره په کلکه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سره ودرېږئ.
ولی چې نن انګریز مدارس ختمی، نن انګریز مساجد ختمی، ما نه تپوسو کوي نن انګریز لګېدل دی رسول الله مبارک توهین کی، نن انګریز لګېدل دی قانون ناموس رسالت ختمی. د دې ټولو مخکې رکاوټ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن دی. په کلکه په غیرت ورسره ودرېږئ. که مدارس بچ کوئ، مساجد بچ کوئ، تحفظ ناموس رسالت حفاظت کوئ، نو هغه د دې ټولو علماو د عوام الناس سرتاج قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب بکی انشاءالله، او موږ به ورسره یو. زه د هغه یو ادنا کارکونې مې تاسو ته راغلم، دومره لوی نعمت مې راوړی دی، نه به درته بادشاه وخي نه به درته نور څوک وخي، زه درته نن خیم. ما ته په دغه قائد جمعیت څوک دی؟ ما په حرمینو کې کتلی دی چې الله ته جاړي. زما والد صاحب د وخت لوی ولی الله په سجدو کې به الله ته زاریانې کولې، یا الله د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب د ویښتو حفاظت وکړي. ډېرې زر و قدر زرګر سره وي، مونږ سره دی، مونږ ته پته ده مونږ ته څومره مشکلات دي. حکمرانانو زمونږ غیرت انګه کړې ده، هغې نه باوجود بخیر دی. الله دې د دې اکابرو اسلافو حفاظت وکړي. نو دې لپاره غازی فیصل خالد کور ته چې کله زه لاړم په دې نیت تلوم چې الله دا ستا محبوب په دې ګلو کې ګرځېدلی دی، عاشق رسول دی، د دې ګلو د صدقې د دې قدمونو د صدقې زما د ګناهګارو مغفرت وکړي. نو ما دا تبرک کړی و، صرف درته زیارت کوم. دا تاسو ته ښکاري دا شین شین ښکاري؟ دا شین شین ښکاري که نه؟ دا څه شی دی؟ دا د وزیر اعظم د هاوس د ایوان صدر لارې دنیا د ټولو د بادشاهانو د پردو ټوکړه نه ده، هغه ټولې پردې د هغه کورونه بیډونه ټول یو ځای کې د دې یو تار برابر هم نه دی. دا شنه کپړه چې تاسو ته ښکاري دا د دواړو کونینو سردار امام الانبیاء شافع محشر جناب محمد رسول الله ټولو وای صلی الله علیه وسلم، ټولو وای صلی الله علیه وسلم، بیا اوچت وای صلی الله علیه وسلم. خو نور اوچتا چې فرانس ته آواز لاړ شي چې هغې ملعونانو ته پته ولګي کافرانو ته چې الحمدلله والشکر لله د رسول الله مبارک غلامان په نوشهره کلا کې ناست دي او اعلان کوي چې د یهودو نصاراو ستاسو په طریقو لعنت لیږو، او چې کوم ځای کې د رسول الله مبارک د عزت عظمت د ناموس خبره راله، خپل د ځان د خپل د وجود په ټوکړې ټوکړې کو، خو انشاءالله ستاسو سر چې دا خبرې تن نه جدا کو او موږ د رسول الله مبارک غلامان یو، او انشاءالله خپل په مخونو باندې به ګیرې ږدو. دا ټوکړه مبارک چې دا د رسول الله مبارک د قبر لپاسه چې کوم غلاف دی دا د هغې ټوکړه ده، دا د هغې ټوکړه ده. نن پورې تاسو ته چا بادشاه خیلې ده چې چاته یې خیلي هغه لاس اوچت کوي، چې چاته یې نه خیلي هغه لاس اوچت کوي. اوس وایي وفاداره مولیان دي که دا نور دي؟ ټیک ده، زمونږ محترم دي، سیاسیان دي، زمونږ رونه دي، او دا ورته ویو چې هندوخانو ته مه ځئ، قادیانیانو څخه مه ځئ، راځئ د مولیانو سره کښېنئ. نو دا د رسول الله مبارک دی غلاف ټوکړه ده، او د بل طرف ته د غلاف کعبې ټوکړه ده. نو اوس خو وخت چونکې لږ دی، زما دا اراده وه چې زه دا عهد واخلم او د ټولو په مخ باندې دا وګرځوم چې څوک دا اعلان کوي چې نن نه بعد زه پوخ محمدي جوړېږم، د رسول الله مبارک شفاعت حاصلوم او د یهودو نصاراو په طریقو لعنت لیږم، نن نه بعد به زه ګیره نه خریم، ګیره به نه کوتری کوم. ما د هغو په مخ باندې دا ګرځو، او چونکې وخت اوس لږ دی، او بعد د دې زیارت وکړه تاسو نه دا عهد اخلم چې دا عهد وکئ چې انشاءالله بیا کله موقع ستاسو په مخ به ګرځوم، عهد وکئ د دې د تبرک د برکت نن نه بعد به مونږ ګیرې نه خریو. ویشلی نن نه بعد به مونږ ګیرې نه خریو، پاخه محمدیان به جوړېږو. او زه د دې حافظانو، قرآن خانانو، والدینو ته او د دې اساتذه کرامو ته، خاندان ته، تاسو ټولو ته مبارکباد پیش کوم. خپل بچی حافظان کوي، عالمان کوي،
سبا قیامت پر دی د دو ډیر لوی شان دی، ډیر لوی شان. سبا با نفس نفسی کیفیتی او د حافظ قرآن د والدینو په سر باندې به د نور نه ډیره روښانه تاج په سر ایښودل کیږي. علما به انشاءالله بیان کوي، تاسو ته به ټول نور بیاني عظمت قرآن باندې. ما دا لږې سخت خبرې دې لپاره وکړې، زموږ زړه ډېر دردمند دی. عوامو څخه دې لپاره موږ خپله مقدمه راوړ ده چې راشئ د آقا کریم صلی الله علیه وسلم ناموس لپاره، مدارس و تحفظ لپاره دې علماو سره ودرېږئ به که نه انشاءالله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.